قدرمنو اورېدونکو زموږ سره میلمانه ناست دي سردار علي سردار صاحب، مهم شاه مهم صاحب، ښاغلي فاروق عاجز صاحب اړخ ته او فاروق عاجز صاحب دا نظم دی ارشاد د بیوسو د کمزور عزت ماخله په خپل سر د نورو خلکو تهمت ماخله ستا جولای که د لالونو پیمانه کې په سرزوره د بل حق او دولت ماخله ډېر ښه چې په اصلیت کې در تخکاری وی قیمت بیا ارزان په قیمت ماخله مشری که د خپل کام کولی نشي وی پیسې بیا بدنامي او ذلت ماخله چې سختو کې بیا په سرو سترګو جړېږي ځان له دومره اسایش او راحت ماخله ډېر ښه قناعت د خپل کاله په توغام زده که د بل در کې د پخکړې لذت ماخله واه ډېر ښه چې د بل په لاش ودرېږي ځان اوچت کې ډک تکر کې ځان لا داسې شهرت ماخله د ثاني سره د کېنه قدرمن شه ځان نه غټ سره د ناستې عادت ماخله اکیر نوي هر سړی په زوړ لباس کې امتحان د ننګیالو د غیرت ماخله ډېر ښه فاروق وایي که آسان په نظر ښکاري زورونه استوکار په اجرت ماخله ډېر ښه زبردست دا و ښاغلی فاروق عاجز صاحب د فاروق عاجز صاحب نه پس زه د پجمن کلي د راغلی ګران خوږ ملګري او ډېر ښه شاعر عمران ورک صاحب ته بلنه ورکوم چې د خپلو خیالاتو اظهار تاسو سره د نظم په ژبه کې وکړي جی غزل دی وایي ارشاد زه د خپل غزل ټولو پښتنو ته ډالۍ کوم چې د نن سبا د حالاتو په موضوع باندې ما لیکلی دی د امن په غوښتنه په وینا مې خلک وجني د امن په غوښتنه په وینا مې خلک وجني ډېر ښه پښتون یمه په دغه یو ګناه مې خلک وجني ډېر ښه د تیر وخت د دردونو نه لا خلاص نه یم خدایا د تیر وخت د دردونو نه لا خلاص نه یم خدایا وجلې خلکو ډیر یمه اوس بیا مې خلک وجني ډېر ښه او لا د ژوندون او د مرګي په کشمکش کې یمه صدا سې راته ښکاري خامخا مې خلک وجني ډېر ښه بیا ووایه دا شعر لا د ژوندون او د مرګي په کشمکش کې یمه صدا سې راته ښکاري خامخا مې خلک وجني ډېر ښه او ته ولې مرور شوې رانه ګرانه څه خو وایه ته ولې مرور شوې رانه ګرانه څه خو وایه دا ستا په څو خبرو په خندا مې خلک وجني ډېر ښه او زه هر وخت به درځمه یا عمرانه ستا کوڅو ته زه هر وخت به درځمه یا عمرانه ستا کوڅو ته چې تا سره یاري کوم په تا مې خلک وجني ډېر ښه زبردست دا عمران ورک صاحب د پجمن کلي چې تاسو نه ډېر خوندور غزل واورېد د ده سره خوا کې ناست مهم شاه مهم صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل نظم یا غزل تاسو ته وړاندې کړي نظم هم وړاندې کوم غزل به هم وړاندې کوم ارشاد سردار لاله غزل مطلب ده چې محبت د نام و ننګ او احترام اوزي لکه سړی چې د رښتې وزي د قام اوزي چې محبت د نام و ننګ او احترام اوزي لکه سړی چې د رښتې وزي د قام اوزي او زما د زړه په پښتونخوا به امن راشي خو بس زما د زړه په پښتونخوا به امن راشي خو بس چې نفرتونه ستا د سترګو د باګرام اوزي ډېره مننه او شاعر به نه یمه او بیا به شاعري نه کومه چې رنګینۍ ستا د ښایست مې د کلام اوزي ډېره مننه او بې وفایي او بې ننګي خو راته داسې ښکاري لکه سوچه مسلم مرتد شي د اسلام اوزي بې وفایي او بې ننګي خو راته داسې ښکاري لکه سوچه مسلم مرتد شي د اسلام اوزي او مقته ده چې مهم به نه یمه سړی به نه یم پښتون به نه یم مهم به نه یمه سړی به نه یم پښتون به نه یم
چې د خیالونو نه مې هغه ګل اندام وځي. واه 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 ډېر ښه ډېر ښه. دا وړوکی غوندې نظم دی چې ته مې د درد د هر غزل ښایست یې. ته مې د درد د هر غزل ښایست یې، عامې د مینې د سندرې ښکلا. واه. او ته مې د ژوند د هر ارمان قاتله. ته مې د ژوند د هر ارمان قاتله، عامې د مینې د وجدان قاتله. او ته د ناموس او د پښتو رشته یې. ته د ناموس او د پښتو رشته یې، عامې د ژوند د لیونتوب نامه ده. واه. او ته مې د ذهن په ورشو کې اوسې. ورشو کې اوسې، عامې د زړه په شیش محل کې اوسې. او ته مې د ننګ او د پښتو شهزادګۍ. واه. ته مې د ننګ او د پښتو شهزادګۍ، هغه د مینې د نغمو شهزادګۍ. او تا مې ودې جذبې راوپارولې. تا مې ودې جذبې راوپارولې، هغې د مینې په تار وغږولې. او هغې سندره کړم غزل یې کما. هغې سندره کړم غزل یې کما، د ژوند د ستړې لارې ملې کما. ډېره مننه. په ترنم کې رسو نه وي مهم شاه مهم صاحب له پیره کې به ووایو انشاءالله چې بیا پې راتاویږو زه وخت. صحیح دی انشاءالله. ښاغلي سردار علي سردار صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل خوږ کلام خپلو اورېدونکو ته وړاندې کړي. سردار علي سردار صاحب. زه به هم یو نظم او یو غزل ووایم. غزل خو دا یو 2 شعره ما لیکلي، یو څو ورځې مخکې څه ملګرو کتلي هم دي. او نن وختي چې تلم کټنکوای ته، نو بس ګاډي کې چې کېناستم، نو هسې مخې له راغلې، نو غزل مې کړ. یو 5 شعر مې ورته نور لیکلو. نو د غزل مطلب ده چې دلته تل د فن او د فنکار بې قدري شوې ده. دلته تل د فن او د فنکار بې قدري شوې ده. دلته کې د هنر په جار بې قدري شوې ده. ډېره مننه. او دلته سیاکار خلک سپین روبو کې شمېرلی شي. دلته سیاکار خلک سپین روبو کې شمېرلی شي. دلته د سپېڅلي سپین کردار بې قدري شوې ده. او څنګه هسکه غړی به په محشر کې ځو نیکونو له. څنګه هسکه غړی به په محشر کې ځو نیکونو له. موږ نه د پټکي او د دستار بې قدري شوې ده. ډېره مننه. څنګه هسکه غړی به په محشر کې ځو نیکونو له. موږ نه د پټکي او د دستار بې قدري شوې ده. او شعر دی مهمه چې وخت به تمغې د بادرۍ شعور ته وتړي. وخت به تمغې د بادرۍ شعور ته وتړي. دې کام کې خو تل د قلمکار بې قدري شوې ده. ډېره مننه. او زار نصیبه بیا دې د مغولو چمله راوستم. زار نصیبه بیا دې د مغولو چمله راوستم. دلته د پښتون په هر لار بې قدري شوې ده. او شعر دی سید عادله چې لاس کې د کمزر پوچې جام د مې ورکړلو. لاس کې د کمزر پوچې جام د مې ورکړلو. نن له ساقي جانه د خمار بې قدري شوې ده. او دا شعر دی ټولې پښتونخوا ته ډاله کوم چې زوی چې نیازبین وي شي بې سره په سر وخیږي. زوی چې نیازبین وي شي بې سره په سر وخیږي. تل د هغه زوی نه بیا د پلار بې قدري شوې ده. او کور د زړه په کور کې د پردو خلکو ورکړی خو. کور د زړه په کور کې د پردو خلکو ورکړی خو. تل په خولو د خپلو د سردار بې قدري شوې ده. ډېره مننه. نظم د مهمه عنوان دی پاروکه راجواړه. نور نه زوال دی او د هاړ یو ټکنۍ غرمه ده. نور نه زوال دی او د هاړ یو ټکنۍ غرمه ده. یو ماشوم ناست دی او دیوال سوري ته لار ته ګوري. سترګې پټې پټې کېږي خوب ورخلې ښکاري. بیا سترګې ومخې د خوب د کورزان وباسي. دغه ماشوم چې پلار یې تللی د بازار ته سحر. ماشوم په تمه ده چې ماله به ممونه راوړي. د خپو په کش باندې راپورته شي او تر شي. د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږي ماشوم. په دې بېسو د انتظار کې په ډېر وخت واوړېدو. آخر غرمه په تېرېدو شو، نور په مخه لاړو. په دې کې ځوک شو دا ماشوم ورته حقبک پاتې شو. یو هنګامه ده او یو شور ده چې راځي د پله. په دغه لار کې څو کسانو کټ راغستې راځي. د دې ماشوم په لور راځي او ماشوم ګوري ورته. دغه ماشوم چې لا د وخت په جبر نه دی پوهه. دغه ماشوم چې لا د وخت په جبر نه دی پوهه. د نا خبر د وخت د جبر د تودو سړونه. لا خو د هر ارمان د ناوې په سنگار مشغول دی. لا یې د زړه کور کې ګډېږي د خواهش خاپېرې. لا خو د جبر د قیامت له زوره نه دی خبر. لا په مانه د شین اسمان د تندر نه پوهېږي.
د دغه خلکو د کټ په ننداره ولاړ دی او دغه ګڼه در روانه د په لوري دی چې ماشوم ته شنو دی نو یو سپینګیري مشر دغه ماشوم ځان سره جوخ کو په مخ خپل کو په جړغونی شان आवाज کې بس دومره وې زما د زړه ټوټې زمان وسیه کور ته راځه بچې موږ هم نن د ظالمانو ښکار شو نن راجواړه کې زموږ بله دماکه شوې ده نیا د شوه بوره مور د کونډه تی یتیم شوې بچې زه هم بې مټو شوم د وخت د جبردور ته پاتې نو زموږ د چا سره عناد او دشمني هم نه وه چا نه حساب به د توی شوي وینې غواړو بچې بیا یې په واس کوم یو چغه کړه او دا یې ویل زما بچیه موږ د چا ته پرېښو چرته لاړې کوم ارمان دې ځان سره یوړو شهیده زویه د خپل وطن سړي خوروره ته دانه وانه کړې دومره یې زړه کې ترس نه راتلو چې دا څه کوو دومره یې زړه کې ترس نه راتلو چې دا څه کوو نو د پښتون کام نه داسې څه عظیم خطا شوې ده د وخت قاضي چې سردار دا سزا خوښه کړه د وخت قاضي چې سردار دا سزا خوښه کړه ډېره مننه ستی کې یو خوشحاله ارتقا مو په کار نه ده بیا هغه دړه شلمه سدای مونږ ته راواپس کا مونږ د مینې وفا وږي د الفت د اوبو تږي دا ژوندون یو څو ګړی دی چې د کور د محبت نه د الفت ناوې واده کړو دغه څو ګړی ژوندون چې په چوکاټ د خپل کاله کې کړو په امن سکون تیرې ډېره مننه ډېر مزیدار ډېر داد قبول کړي ډېر ښه